د سواد کالام نه چې دی نو ستاسو سره مخاطب یم. کتونکو زموږ کوشش دا دی چې په دې وخت کې چې په کالام کې کم صورتحال دی د هغې نه تاسو چې دی نو باخبر وساتو. دې وخت کې زه د کالام چې کوم شاهي ګراونډ دی نو په هغې کې ولاړ یم. کالام چې یوه واورینه سیمه ده او د یخنیانو په موسم کې به دلته کې سیلګري نه راتلو، ولې د سړکونو د جوړېدو وروستو چې دی د سیلګري چې دی دې طرف ته رامات شوي دي او سیلګري چې دی هغه په ګڼ شمېر چې دی نو دلته کې راځي او د دې ځای نه خوندونه اخلي. خو په دې وخت کې موږ په شاهي ګراونډ کې ولاړ یو او دلته کې سنو کبډي ټورنمنټ چې دی نو هغه جوړ کړی شوی دی چې په کمې کې مقامي شپږ لوبډلې چې دی نو برخه اخلي او په دې روایتي لوبه کې چې کوم د دې روایتي لوبه ده دا یو ډیره یونیک او ناشنا لوبه ده چې په واورو کې کیږي، په واورو کې کبډي کیږي. د دې ارګنایزر چې دی سره به هم خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې دلته کې د دې چې کوم صحافیان دي دی سره هم خبرې اترې وکړو چې دا څومره فایدهمند ده د علاقې لپاره. په دې وخت کې زموږ سره د سواد میډیا الکترونیک اسوسییشن چیرمن شهزاد عالم صاحب چې دی نو هغه موجود دی، هغې هم راغلي دي دې کوریج لا. کاکا ته راته ووایه چې تاسو په خپله راغلي دا ټورنمنټ تاسو دلته کې وکتو، وړاندې چې دلته کې ترهګري تېره شوې ده، بیا د سړکونو سیلابونه راغلي، سړکونه تباه شي، اوس دلته کې داسې قسمه لوبې او داسې قسمه ځینې کېږي. دې ته په څه نظر ګورئ؟ دې سره به سیلګري او هغه فلو چې ده هغه به څومره سیوا شي؟ ډیره مننه افتخار. څنګه چې تاسو ویل دلته تلهاګري تېره شوې ده، سیلاب و زلزلې وې، ډینګ او اوس که د کرونا چې کوم حالات تېر شو، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ د تېر یوې میاشتې نه یا د کرونا چې کوم صورتحال و هغه چې کله ختم شو نو تقریبا 20 لاکه سیلانیان چې کوم دي هغه سواد ته راغلي چې هغو کالام، ملم جبا، مرغزار یا نورو علاقو ته راغلي. خو که نن تاسو د کالام د مقامي خلکو بیا خاص کر چې د دې ارګنایزر کوم دی عزیز کالامی د هغه ایفرټس ته وګورئ، د هغه کوششونو ته وګورئ چې د هغه په کوششونو باندې تاسو وګورئ چې نن واوره ورېږي دلته کې، خو څومره په ګڼ شمېر تعداد باندې د ملک د بېلابېلو سیمو نه چې کوم دی سیلانیان راغلي دي. او دلته چې کوم دی که تاسو وګورئ د سنو کبډي چمپینشپ چې کومه میله ده هغې موږ په خپله باندې هم ګرم کړي وو. که نه اوس په دې ټایم کې په کالام کې درجه حرارت چې کوم دی هغه -4 ته راغورځېدلی دی، خو د هغې باوجود که ته د سیلانیانو ته وګورې، د کلاړیانو ته وګورې، د دې مقامي خلکو ته وګورې، نو یقینا چې د کالام خلکو چې کوم دی چې کوم هغوی کوششونه کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. د کالام دې خلکو چې دو هم ډېر سخت وختونه تېر کړي دي، که هغه د تلهاګرۍ په وخت کې وو، که سیلاب وو، که زلزلې وي، چې دلته به هېڅ قسمه سیلانیان یا دا نه راتلو. خو نن په غرونو واورې پرتې دي، په دې واورو کې چې کوم دی د کالام خلک چې کوم دی راوتي دي هغه کبډي کوي. نو دا ډېر ښه اقدام دی او دا به د وینټر ټوریزم د پروموشن دپاره یو ډېر اهم رول ادا کوي. ډیره مننه کتونکو، تاسو د کاکا خبرې چې دی هغه واورېدې. شهزاد عالم صاحب چې هغه د سواد سینیر صحافي دی او د سواد الکترونیک میډیا اسوسییشن صدر دی. په دې وخت کې چې دی زموږ سره د دې ټورنمنټ چې دا ټورنمنټ چې دی دا ارګنایز کړی دی 3 کاله وشو چې مسلسل په دې سیمه کې دا روایتي لوبه چې دا کیږي. عزیز کالامی چې دی د دې ارګنایزر دی هغه زموږ سره موجود دی. عزیز کالامی صاحب دا راته ووایه چې په دې دومره سخته یخنۍ کې چې دی نو داسې قسمه لوبه کول د دې څه مقصد دی او آیا حکومتي ستاسو سره څه تعاون شوی دی یا د حکومت لخوا یا د چارواکو لخوا ستاسو سره رابطې کیږي که نه؟ جی د دې ټورنمنټ کوم انعقاد مقصد چې و نو هغه په دې علاقه کې په یخنۍ کې د سیاحانو چې نو هغه د هغوی هغه توجه د علاقې طرف ته راغب کولو. پروس کالي موږ د دې ټورنمنټ انعقاد چې نو هغه کړی و، د هغې هغه ثمرات چې نو هغه څه کالي کالام ته میلاو شوي دي او انشاءالله آینده به هم موږ داسې غټه سطح باندې که د ټوریزم ډپارټمنټ یا د ګورنمنټ کوم نور غټې ادارې چې د هغوی که تعاون زموږ سره وي نو داسې مقابلې چې نو موږ بیا هم کوو. په دې کې نور مقابلې پکې هم شاملو. او یو زه ستاسو په وساطت باندې دا یو خوشخبري هم ورکوم، په فروری په میاشت کې اوس ویم نه، خو په فروری په میاشت کې موږ یو انوکھا غونډه کې بل یو کھیل دی هغه به موږ د هغې انشاءالله انعقاد کوو او تاسو ته به موږ انشاءالله په هغې کې دعوت درکوو. او بل په دې کې موږ سره مرسته چې نو یوت افیر ډپارټمنټ هغه د کلاړیانو لپاره کوم نقد انعامات چې نو هغوی یوت افیر ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا یې دي او بیا ټرافیان او شیلډونه او باقي کوم انتظامات چې دي نو دا ټول موږ خپل د طرفه کوو. دا راته ووایه چې که ستاسو سره د حکومت لخوا مرستې وشي نو دا دلته کې دغه واورینې لوبې چې دي دې ته څومره پروموشن میلاوی دی شي یا د دې سره د دې معیشت چې دی نو هغه څومره وده کولی؟
جی بالکل د حکومت ته طرف چې زموږ سره په دې کې مرسته وي په های لیول باندې نو زه دا وایم چې په دې علاقه کې وینټر ټوریزم پروموشن دپاره موږ ډېر زیات کار وکړو او په غټه سطح باندې چې نو موږ داسې ټورنمنټونه بیا د فیسټیولي د هغې انعقاد هم موږ کولی شو او که د ګورنمنټ له طرفه زموږ سره داسې دغه نه وي تعاون نه وي نو په هغې کې بیا موږ خپل د طرفه داسې واړه واړه لوبې چې نو د دې انعقاد به انشاءالله کوو چې څومره په موږ کې انشاءالله انرژي وي نو موږ به داسې مقابلې انعقاد وکړو. ډیره مننه کتونکو تاسو د عزیز کلامي خبرې واورېدې چې هغه د دې ټورنمنټ ارګنایزر دی او د هغه دا وینا ده چې په دې وخت کې دوی سره د حکومت لخوا داسې چې دی نو داسې کوټلې ګامونه نه دي پورته کړی شوي یا دوی سره داسې مرستې نه دي کړی شوي چې په هغې باندې دغه لوبې چې دي دا نورې هم ښه کړی شي. نو دوی وایي که چېرې د حکومت لخوا یا د دولت لخوا چې دی نو د دوی سره مرستې وکړی شي او داسې قسمه واورینې لوبې چې دي دا دلته کې ارګنایز شي نو د دې معیشت ته مو میلاویدی شي او دلته کې د سیلګرو د راتګ دغه سلسله چې ده دا نوره هم سیوا کیدی شي. دوی په خپلو خبرو کې دغه خوشخبري هم ورکړې ده چې کومه را روانه میاشت د فروری د میاشتې کې چې دی نو دوی به دلته کې بله چې دی نو یو واورینه لوبه چې ده د هغې پرانسته به کوي نو د دغې دپاره به هم دوی چې دی دوی چې موږ انتظامات شروع کړي دي نو په را روان وختونو کې چې دی دغه لوبه چې دی دا به هم موږ خپل کتونکو ته ښایو. نو دا د دې ځینه موږ تاسو ته نیغ په هغه چې دی دغه صورتحال چې دی دا ستاسو سره شریک کو تر بل پروګرام پورې موږ له راکړه اجازت د لوی الله په امان.